حضرت ابراهیم علیه السلام یو ورځ یو فرشتي سره ملاو شو، تپوس یې وکړو چې ته کومه فرشته یې؟ نو فرشتې ورله وویل چې زه ملک الموت یم، یعنې اسراییل علیه السلام سره حضرت ابراهیم علیه السلام ملاقات وشو. جي یوه ډېره زبردسته واقعه دا زموږ دپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی. نو د ثواب په نیت باندې دا ویډیو خپله هم وګوره او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړه، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکه. او ویډیو کې زموږ دپاره عبرت دا دی، ویډیو کې زموږ دپاره سبق دا دی چې کله یو مؤمن انسان چې کله یو انسان نه الله پاک رضا وي نو دله ملک الموت په کم شکل کې راځي، او چې کله یو داسې انسان چې هغه خپله زندگی د الله پاک په نافرمانیانو کې تیره کړې وي او هغه له کله مرګ راځي نو هغه له ملک الموت په کم شکل کې راځي. په دې دوو ټاپکس په دې دوو خبرو باندې په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کوو. جي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ملک الموت سره ملاقات وشو نو حضرت ابراهیم علیه السلام دغه ملک الموت له ووي چې کله ته د یو مؤمن نه روح قبض کې نو ته ورله په کم شکل کې راځي، مطلب چې کله ته یو ښه انسان نه روح قبض کې نو ته هغه له په کم شکل کې راځي. نو دغه ملک الموت حضرت ابراهیم علیه السلام له ووي چې ته مخ خوا واړوه او چې زه درته ویم نو بیا مخ دې خوا راواړئ. نو حضرت ابراهیم علیه السلام مخ اخوا واړولو او دلته دغه ملک الموت چې کوم حضرت اسرائیل علیه السلام د په ښه شکل کې ځان نمودار کو، بیا حضرت ابراهیم علیه السلام له ووي چې اوس ما ته رامخ کا. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله دغه ملک الموت ته مخامخ کو نو مخامخ ول یو ډېر ښکلی نوجوان ولاړو، خشته خشته ګیره او خشته خوشبونیانې د هغه نوجوان نه راتلي چې د هغه مخ له به وایي تا کتل نو تا له به مطلب خوشحالي فیل کېده، دستا جسم له دستا زړه له به خوشحالي فیل کېده صرف د هغه په کتلو سره، او دومره زبردست خوشبویانې د هغه نه راتلي. نو دغه ورله ووي د ملک الموت حضرت ابراهیم علیه السلام له ووي چې کله زه د ښه انسان نه مطلب روح قبض کوم نو زه ورله په دې شکل کې راځم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورله ووي چې د یو مؤمن دپاره دا هم ډېر غټ انعام دی، لکه د جنت هغه انعامات د الله پاک انعامات خو لا پرېږده، دا هم د هغه دپاره غټ انعام دی چې دومره خشته خوشبویو کې دومره خشته شکل کې ورله ته رانمودار شي او د هغه نه روح قبض کې. بیا یې ورله ووي چې اوس داسې چل وکړه حضرت ابراهیم علیه السلام دغه ملک الموت له ووي چې اوس ماله په هغه شکل کې راشه چې کم شکل کې ته د یو نافرمانه سړي نه یا د یو کافر نه ساه اخلي. جي د یو کافر نه روح قبض کې. نو دغه ورله ووي ملک الموت حضرت ابراهیم علیه السلام ته ووي چې دغه شکل دله نه ښیم وسې نه ته ویرېږي په تا باندې وحشت راشي نو دغه شکل دله زه نه نمودارېږم. خو حضرت ابراهیم علیه السلام ډېر ضد وکړو چې نه مله د ښه شکل وښولو نو دغه راله هم وښوه چې ته په کم شکل کې داسې کافر خلکو له یا د الله پاک نافرمان بردار خلکو له په کم شکل کې ظاهرېږي. جي نو ډېر ضد باوجود بیا ملک الموت چې کوم دی ردا شو نو حضرت ابراهیم علیه السلام له ووي چې سړی ته مخه خوا واړوه چې زه درته وویم نو مخ په دې خوا راواړئ. چې کله د ورله هغه د کم نافرمانه خلکو نه چې څه ټایم ملک الموت روح قبض کوي په هغه شکل کې چې کله نمودار شو نو حضرت ابراهیم علیه السلام له ووي چې مخ راواړوه. حضرت ابراهیم علیه السلام چې ورله وکتل نو مخامخ تک تور شکل کې تک تورو کپړو کې یو بدترین مطلب داسې شکل چې وحشیانه شکل چې خلق تیرېدل، انسان به تیرېدو اور د پوز نه اور د خولې نه اور راوتو، لکه په داسې شکل کې دغه ملک الموت را نمودار شو. حضرت ابراهیم علیه السلام چې وکتل نو هغه ټایم بېهوشه شو. چې کله هغه بیا واپس په خپل هوش کې راو نو دغه ملک الموت والله په خپل شکل کې دوباره نمودار شو او ورته ووي چې تاله خو ما ووي چې په دې شکل کې ما مه ګوره. نو حضرت ابراهیم علیه السلام والله ډېر ښکلی جواب ورکړو. حضرت ابراهیم علیه السلام والله ووي چې کافران کم چې د الله پاک نافرمان برداره خلک دي د هغوی دپاره د ستا دا شکل چې کوم دی هم یوه ډېره غټه سزا ده، نور د الله پاک هغه دوزخ او د الله پاک سزاګانې خو پرېږده، دا څومره غټه سزا ده چې ته ورله په داسې شکل کې راشي چې د ستا د خولې نه د ستا د پوزې نه اور روځي او د ستا شکل تک تور چې مطلب چې انسان ورله ګوري نو هغه یریږي. نو ګوره چې کم انسان ښه کارونه کړي وي د الله پاک په فرمانۍ کې هغه ژوند تېر کړي وي د الله پاک په قوانینو باندې هغه عمل کړي وي نو د مرګ په ټایم کې هم هغه له فرشته چې کومه وي ملک الموت ډېر په ښکلي شکل کې راځي. خو چې چا داسې عمل کړی وي نو الله پاک ته موږ له هم معافي وکړي، الله پاک ته موږ هم په هغه لار باندې روان کړي کومه لاره چې د الله پاک خوښونکې لاره ده. دا یو زموږ دپاره یو عبرتناکه ویډیو وه خو چې څوک پرې سوچ وکړي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. جي والسلام.